مثالي بوليس 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 قول يا دي قول يا دي ظلم کی ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے ہم نہیں مانتے کی ضابطے ہم نہیں مانتے دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا دیکھو کون آیا شیر آیا شیر غریبوں کا مسیح بسم الله الرحمن الرحیم. زه شکریا ادا کوم د ټول مرګرو د کابل بازار د مسلم لیگ د یوت مرګرو د اس ام ټي والا د دې مشرانو د ټولو شکریا ادا کوم چې غفور خان سره ودرېدل او زه دا پیغام د پی ټي آی والا لور کوم چې دومره ظلم کوئ چې سبا له بیا برداشت کولی شئ. نن د دې خاورې نه موږ دا پیغام درلا کوو هغه وزیر چې کیږي چې راشي د مسلم لیگ منظري ولاړلی په کابل کې دا کس دی او دا میدان دی او زه دې خلکو ته وایم چې دا اوس د اقتدار په نشه کې دي چې دې اقتدار نه راکوشو نو دا کابل خلک وي او دوی به فوټبال کوي انشاءالله. زنده‌باد زنده‌باد او غفور خان او عثمان غنی خان دا د کابل خلک تا سره ولاړلی تا د دې خلکو لپاره قربانیانې ورکړلي دو سره په خاورې کښېنې دو سره په هر مسلې کې ودرېږي دونه د ګیس جنګ کوې ستا سره هېڅوک څه نشي کولی چې چېرته له مسله ځي دا کابل خلک په تا سره ودرېږي او یو جیل کم دی دا جیلونه کولاو کوي دا کابل خلک به ستا دپاره جیلونه ډکوي انشاءالله. زیات کال زه د کابل د خلکو د کابل بازارو د ټول میډیا والا د ټولو خلکو د ښځو د زنانو د خویندو د رونو ټول زما رونه یې څوک مې بچي دي څوک مې پلاران دي ټول ته د زړه سوشل میډیا ټول څومره دغه چې دي که نه د زړه اخلاص هغو ته سلام وایم. سلام نه وروسته ملګرو میرویس د نوم دی د کیس افسر دی دلته راغلی او ما ورته زموږ 10 کیلومتره کیس په کابل کې پروت دی زموږ 10 کیلومتره کیس ستا سره پیپ دی ته یو میټر یو ځای لګې دا میټر یې ولګوه دا 10 کیلومتره پیپ راوړه هغه رالو وي چې د قصده د ایسي یو دوه کسان ورسره بغیر سره وارنټه د عثمان غندي له هغه ځای ته رالو نه ایس نه و د هغې نه وروسته ایسچو صاحب د وارنټ هر سره رالو ایسچو صاحب راو 15 ګاډي راوستو ایسي هم بیا نه موندو د خدای په نه دا پیپونه څوک پټوي موږ ورته وایو چې ستاسو سره زموږ چې کوم پیپونه هغه راوړئ هغه په دې کوڅو کې ولګوئ دا میټر یې موږ اوس پیسې درکوو ګیس به انجینر امیر مقام صاحب راوستی دی د هر سړي ته ګیس ولګوئ. ملګرو دا زما په هغه کیس دي په ما باندې بغیر څه وجه جعلي پایر وکړو زه بیا لاړم ما د هغې بي بي اي وکړو او د بي بي اي نه وروسته ما د جمعې په ورځو ډي آی جي صاحب ته درخواست ورکړو چې کومې دغه پایر په ما شوی دی دا غلط دی تاسو انکوایري وکړئ. ملګرو غوږ کښېنئ تاسو انکوایري وکړئ چې دې څه دي. ډي آی جي صاحب ایسپي ته مار کو د ایسپي د منګورې تاړه کې زه 2-3 ګنټې ناست وم چای مې څښلی هر څه مې څښلی وی هېڅ نه و د هغه ځای نه زه رالم په ملوچ کې لاسنیوی هغې ته ما ته ایسچو صاحب ټلیفون وکړو وی ته راشه ستا په انکوایري کې خبرې کوو زه چې رالم ما ګاډی ودرو دغه ځای زه دننه ونه وتم د ایسچو په کمره کې ناست وم ایسچو صاحب دلې ډېر خفه و پولیس ډېر خفه و خو ما ته پته نه وه په دې کې د منګور ایسچو راغی انور هم په کرسۍ کې ناست و هغوی ډي سي پي صاحب بیا راغی ما ته یې ویل چې ته د انور سره ځه ما ورته یې زه په خپل ګاډي کې نه ځم
چې د ایسچو صاحب د کمرې نه راووتم دا لیټ شو ټول دا مخونه به پټ کړي وو لکه غله چې او زه برتربک ګاډي ته وخېجولم په مخ یې راله دغه تور دغه واچو او وی تختولم سوات مثالي بوليس سوات مثالي بوليس سوات مثالي بوليس 3 غنټې زه په هغې برتربک ګاډي کې یو ګاډی مخکې و 3 راپسې و 3 غنټې زه یې ګرځولم چې ګورئ چېرته وړم بیا یې د مینګوري تاڼې موږ ته پته نه لګېده بیا یې د مینګوري تاڼې ته دغه مې مخ مې پټ و د څلورم چت نه یې لاندې چت ته راکوز کړم هلته چې موږ دا وکړو د مخ نه دا کوي وی دا درګۍ ده ما ته وی دا درګۍ ده د پروګرام راښکړی د عمران پورې د وزیر اعلی پورې دا نور پکې شامل وو سره د ټول دې ته یې ویل چې د غفورو او د عثمان نه هر څنګه یې خو موږ ته خلاص کا وس ما ته پته نه لګېدلې دې ما ته پته نشته چې دې زه سره پاره غوا کړم دا خبره واورئ د دې چاته دې ته پته نه چې زه یې د سره پاره غوا کړم وجله مې کسي چلې کو خو ستاسو نر قوم او نر مرګتیا او چې کله راووته دې بیا په کورونو کې پټ شو د ټولو نه اول زه د کابل د خپل خویندو وروڼو د کابل د بازار تاجر برادرۍ د خپلې پارټۍ د قایدینو د سوشل میډیا د یوت ورکرانو په کابل بازار کې د سوزکو والو د اډو والو د زنانو د نارینهو د مشرانو د ګاډو والو د ټولو خلکو د زړه د اخلاص شکریا ادا کوو چې دې غلو کم چې دا سرټیفاید غله ناستي دې خو موږ له سترګې هم تړلې وې او دا هغه وایي دا هغه بې حسه دي چې زما ملګرو د کابل خلکو ته وایي ما ته پته نشته اخر موږ ستاسو د مخې ولاړ یو د چا سره یو د دې سرټیفاید غلو سره یو او شیم دې باندې دې لعنتي په دې باندې که هر څونه خبره بنده کوي دا د هغه نیازي ډاکو چور لوټېرې خلکو چمچي دي دا هغه بې وسه دي چې دې سره د خپلې هغې سبق چې پې مور و پلار ویلی د هغې احساس هم نشته دی ستاسو سره به څه شی وکړي زه د پی ایس پي سی ایس پي د ډي ایم جي ګروپ افسرانو ته وایم چې تاسو سبق د دې دپاره ویلی او چې تاسو به دا نمونه حرکتونه کوئ نیازي یا مراد یا د هغې ټوله یا د شلتالانو خان به ستاسو سره څه وکړي زیاتو نه زیات ستاسو بدلي به وکړي آیا تاسو ته شرم نه درځي تاسو داسې بې غیرته کارونه کوئ دا قوم چې دی دا اوده نه دی تاسو ته معلوم شو چې دا یخ قوم دی او د ظلم نظام خو رغېدی شي خو چلېدی هېڅ کله هم نه شي د کے پی کے او د سوات غیرتمندو خلکو ښکاره کړه چې دا پنجاب نه دی رونو دا کے پی کے دی او دا نیک پیخیل دی او دا پښتونخوا دی او دا پښتانه دي او زما یقین دی انشاءالله تعالی چې دا چې کوم دي دا مدینې ریاست چې کومو خلکو باندې ما او غفور خان تختی په اخره کې تاسو موږ ته یو نوی ژوند راکړی زه ستاسو او که په دې ساعت کې زه د خپلې پارټۍ د لیډرشپ د امیر مقام خان د الکترانیک میډیا د پرنټ میډیا د سوشل میډیا او د خپل قاید د میا محمد نواز شریف او شهباز شریف شکریا ادا نه کوم دا به زه ډېر زیاتی کوم او کم وروڼو چې زموږ د وکلا برادرۍ سټرایک دی د هغې د لاسه چې نیازي چې دی د دې جایز مطالبات نه تسلیموي جیلونه یې د خلکو نه ډک کړو په ډوډۍ پورې اریان دي مو پور د دې نه دا مطالبات کوو چې کم زموږ د وکلا برادرۍ د دې عوام سره اظهار یکجهتي ده کم سټرایک دی فوراً دې د دې مطالبات حل کړي او د سوات وکیلانو پرنټ میډیا الکترانیک میډیا او د سوات عوام او چې څومره پارټیان خصوصا یوت د هغې جذبې ته زما سلام دی زه ورته په بار باندې د خپل خاندان د خپل کلي د خپل عوام د خپل پارټۍ د طرفه سلام پیش کوم په اخره کې به زه دغه یو شعر ووایم وایي نه به ټول عمر قیدي یم او نه به ټول عمر بې وسه نه به ټول عمر قیدي یم
انا به ټول عمر بېوسه که ژوندون مې په نصیب شو نو د سلګو بدل به اخلم